تاسونا هذه ناقة الله اغدل تسدا دا اوخد الله لكم استاذ پر آیتا حال کونها آیتا دا سدا شیونا او اضافت دناقی اللہ تا دا اللہ اوخدا نو پدې معنی چې الله په سوري کې دا خدای شم وره کدا مولوک ولا ټول دنیا مولوک دا تصرف نو دا اضافه وي تشریفا تعظیما گویا کې د شوله کدا الله بلوخه لکه ما او تا چې الله سبحانه وتعالى دا د عزت بیت الله پرې دی داوخه چې خوراکو کې د زمکه د الله دا یو سبب وي خوري بغیا کنه کار خبر نه ولا تمسوها بسوء مرسه کې دې ته په باتای باندې فياخذكم عذاب اليم والاستاذ عذاب تقنا دا خو تخفیف شو اوس پکې تذکیر شو واذکروا یاد کوي په وخت تاسو ورته خلیفګان پس توعدیان وبوأكم ټکانه درک زیاده ک تاسو تر پزماکه کې او تتخذونا جوړوي تاسو من سهول پستوز وکنا قصورا سګولا من په معنی کې تتخذون فی سهولها جوړوي تاسو پستوز مکه کې بنگلي اسوګو من په معنا تبعیض دی د پستو خاورونه د خټونه جوړوي بنگلي اصول وتنحت الجبال او تراش کوي غرونه بيوتن کورنا دې حال مقدره وي چې کوم وخت تاسو تراش کوي د پرځین کې امدا پرته ده چې د دینه به موږ کورونه جوړو دا غیر چې تراش کوو دا به حال مقدره یاد کوي نعمتون الله زیاته مکوې پزمکه په حال د فساد کې ولا تاسو ادم سنوي حال مؤکده شو اگر چې بیزاوی ولا تاسو د عصي ستویل شي زیاتی تا کله به د فساد یو کله به فساد نوي نو دلته پکې مسلمان پکې حال مؤکد نشو حال منتقل شو کله به زیاته د فساد وی کله به دغه حال مؤکد دی ویلې جرګې متکبران د قوم دنو نو چاته ویل الذين ها کسان ته استوذ کو چې کمزوري غنل شي دي هغه کمزور دواینا کوي لاندې تبلیغ دی او لمن آمن منهم داوی بدل دی دا الذین صدیقون کمزوری زوگ دی ایماندار دی اکثر مسلمان کمزوری بھی او خلقهم کمزوری گئی اصوک وینا پا دی مستضعفینو کی دو قسم دی مستضعفین کمزوری سوک مالدہ ایماندار دی سوک دی سوک بدل باب دی سوک بدل کل دی التعلمون تاسو کوئی ان صالح المسلمون اذا صالح الاسلام دی گلے شید رفت اللہ خاص خیال دی او دا موسلم ربی خان دی پوری او ذکر دی خیال دا دی دا خو اسی غلط خبر دا نو ذکر وی نو قالو اغیس وی او کنا رسول خوده کنا اغی وی تاسی رسول گره نو او لا اخوا لا سکے چی مونگے منو هم غنبر لا سکے چی قالو انا بما وصل به مؤمنون من پہاڑی شمان دی زی پی لگر شی مانوی تا جوابو بی اسلوب الحکیم مختصر متول ولی نو علتا بداوی او کانون دا او پریدا ونویلی دا لا سکے چه موخوی موخوی پیغمبری منو تاسو پیغمبر دیو کن مونگی نا پیغمبر لا سکے چه موخوی پیغمبری منو موخوی ماندار نو متقدران سوئی وقال الذين استكبروا انا بالذي امنت به منذر بحقشت اسمیمان کافر فعقروا الناقه وخي صبحت وعتوا زيادة عن امر ربهم بحكم ربنا زيادة کو تکبر کو د امتصال د حکمنا عقر لکی اين حلوها علالتا ازهری او کتاب والا تهذیب اللغه دا کتاب دی فقه حنفی کی چې کلا یو ناشنا ته عربی کې راشي ناغي لپاره موږ مغرب ګورو او فقه شافعی چې ناشنا ته راشي نه تهذیب اللغه دعا په پیدا هغه کوم څه لته مال تهذیب اللغه ازهری وعلي ناغوي عقر عند العربي قطع ركوب البعير لا ولد يخطي وهل ابيا مستعملي کی على الاول کی ذکر اخذ على الاول طريقه دانا چې لا ولد اخفي وهي راوي غرزين فاستغير لان ناحيه البعير يعقله ثم ينحره نو اصلي ترجمه هو خفي والي او مطلب الله عليك او دا ذکر تعبیر کې دي چې لا ولد اخفي وهي فاستغير بیا اعتراض کوي دا خبره چا کوي قدار کوي د صالح زوی یا قزار یا قدار او دلته ټول کړی دا د دې وجنه ټول پرازي نو کا چاو کړو ټول وکړو وعتو زیاته پر د حکم درب نه داغه امتثال نه کوي وقالوا ویل یا صالح ائتنا بما تنا راتیو کا هغه چې تمون پیره کته رسول فارتو رفتو ونول دي الزلزله وګورئ په خپل دارو کې جاسمین نسکور
رشفه زلزله ته وای قال فرعون جاء زل شديدا وأي لا يسودي هي الصيحة شرع وجمع القولين لا اول زلزله لا وسط الصيحه رغلا لا زلزله شولا ولا فاتت شرع شولا ولا منافات بين ذلك لك بعض ذلك صيحه عظيمه د عادت خلافي نو داغین زلزله پر کې پیدا کیږي او جسوم څه تویل شي جسوم مسکور البروق على الركوب فزنګول باندې سملا وقال ابو الجسوم للناس والطير ما رغت کته شي انسان او یو چې سمي لاغه تسویل شي او تم جسوم تویل شي دغه شانتي وګړي په خپل کول کې مسکور اینمر حاصل فتولى عنهم ندا پیغمبر علیہ السلام لهغینا وفش مغتما متحسرا على مواطن الايمان متحذر غم جن دے افسوس کول کیے دے چی ایمان تی پوچ شو خپا دے اے زما قوما لقد ابلغتكم رسالة ربي ما تستورت الاحكام درب او استاذ خیر میں ولتاو بالترغیب والترغیب وغی خبر میں تم وکړي او ترغیب ته وکړي اعلی ذکر کړو او ایام ذکر کړو ولكن لا تحبون الناسعين او لكن لا احببتم الناسعين لا تحبون مزارش ولا تاسو اسنا غنی کو خانی خبر تم سو ویلې زری خبر لا تحبون مزارع لكن تاسو اس دوست نه غنی اغا زری خبرم تازه کولا تاسو شان دادي اوس اعتراض کوو د امروز څنګه خبرې کوو دا عمرې کنه چې نذكر پاتې دی عمرې نه څنګه خبرې کوي وخطابه عليه السلام كخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المشركين دا په ابن كثير من روایتو هغه مدرسي وي دا خطاب هغه لکه څنګه چې پیغمبر خدا اصحاب البدر تا درې ورځې پس راغې پلانکیا د پلانکی زویا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نو عمر یا بل سوتوي كيف تخاطب قوما قد جئوا خاشي خلق دي توسه خبره کې استاذني خاوري وذلك المبني على ان الله تعالى يرد ارواحهم الله تروحنا واپس کوي پیسو لکه څنګه چې بخاری روایت قطاده وي الله ژوند کړو خرپا کول لپاره وذلك ما خص بالانبياء دا پیغمبران خصوصیات ويحتمل ان عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر لك حضرت علي وي مقبره ته براغه مقبره ته خبره کوله ما او ته خبره کوله هغه ته نه کوله خفغان دفع كما تخاطب الديار والاطلال لك ديره غوت او کله خبرې کوي هم دغه شانتي کوي نو چې عربي دی ویلي او خبرې کوي خبره بوران دي کړه او چې عربي وي نو بس هوايا مع الركب اليمانين مسعدو جريب وجسماني بمكة موسقو زقاب وما شقل على اليمن عجبت لمسرها وأنها تخلصت ما تقطع جقا لكن أشناها اتزلت دي الخانة تسنجرها إلي وباب سيد دون مغلقي ما تروز لقيت خانة دروازة بندنا علمت فحيت ثم قامت فوداته راغ لكينا استلا او السلام واچو ابيا پورتشولا او سروسة راق فلما تولت كاتي النفس تقوش روان شوا قريب وشير حموز لا وليو سوي بيابل سوي وشوين دا عربي قيسي چه ارضي فستاين بوئيگي چه دا سولوي يا حسن العباد تاسبا فلما بیا دا قصه سمون بیان ولا کړه او دا قصه بس زین ورخ ونرمه دا پکې دا او بیا پکې دی راځي چې بدبخو پیغمبر خدا فرمایي بدبخ د مخکنو خلکو سوکو خدار او بدبخ د دې خلکو سوک دی قاتل د علي وجان اشقى الاولين عاقل الناقه واشقى الاخرين قاتل علي او پیغمبر خدا علي ته دسي او دې زما په معنی د ورستو اشقا د مخکنو اشقا زیات بدبخت دي اشقى الاخرين اشقى من اشقى الاولين او فرق د دوه عمر کې دي هغه د ناقي قاتل دی او د علي قاتل دی والفرق بينهما كالفرق بين علي والناقه او اخبار گواہی کوي بلکې تلفظ کوي چې قاتل د امیر داغه قتل حلال غاڼو بلکې په دې کې ثواب دی او مرګري تعریف کړی دی څنګه وایي عمران بن حطان غضب الله عليه دا په خبرو کې استسویل شي عمران په بخاری کې په دوه درې حدیثونو کې راځي دی یا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ منزلات شنزوانا اني اذكره يوما فاحسبه او فالبريه عند الله ميزانا
ودنیک بخصری گزارا مطلب دا چې الله خوشاله کی خاوندار زیا دمور زونه غنما چې په تمام مخلوق کې ثواب والے ثواب یې زیات ته ولله در من قال يا ضربة من شقي أورثه اللظى وسوف يلقى بالرحمن غضبانا وتبل شيئات دي يا ضربة من شقي ما أراد به إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا كأنه لم ينشئ بضربته إلا ليسلى غدا في الحشر نيرانا قل مطلب لو جهنم ثلاثة إني لأذكره يوما فألعنه كذلك ألعنه عند أنا من هتفانا زي أفهم ورزون خيري وفقون او دقا سيد عمران ده هتفان زي تم خيري كوما خير دا فكلانا ولوطا يا كلمت عليه السلام اذكر يا أرسلنا لوطا او دو يوكلت لكلا شئو او پهر کلی که یو لاک مقاتلو غط خار پکیو سلول خارو دی مدائن صدور امور عامور صدور نو سلول شو او پدے که مدائن صدور امور عامور صبور صویر او پدې کې زلزل یو لاک مقاتل دي غټ خار په صدون دي د دوی اسلام په اوسېدو د شام اطراف دي د فلسطین نه یو شپه مزل دي خارجوشي او لوط چې دی ودا عجمي لفظ دي مشتق ول شو د ول شو منصرف ذکر چې لخفته بسكون واستيقاظ سبحانه چاوي د لوط ماخوذ دي لت الحوزه شخته خلاص سكون الوقت من في وسط دي لا تشيء اخباراتكم الى شيء واصل دا عجمي باو کې چې خپل قوم ته قوم دا چې دلته اسخرګانه ده نور خدای دی وطن نه مخکې تاسو برازي د حضرت ابراهيم عليه السلام ولادت حرام زویل او لوط عليه السلام د حضرت ایوب راغل دی کوم ځای د عراق نه او تللی دي شام اتاتون الفائته يا رسول تاسو ما خار عملتا ما سبقكم بها من احد من المختوال باستاسن پریمان یو تن مخلوقات دلته نقل کوي چې قوم دلوت شو داغي وطن خاباد مې باغرو او قرار کی خلق ما لقحت راغه راته په دیدار کې به مې شو کولې او دی بجنیول او ناکار عمل به سره کاوه ځکه چې خلق مې شو کولې یجالو سنت من تکفون او یتم بلادکم غریبا وتغنوا ورسلوا في مخلي او نور بیا داخلك نفسي انکم تاتون رجال تاتون سلوتا شهوتا خالص تقوائش په بنیاد باندې دا خو حیوانات کار دي او انسان کو مجامات کی دا اولاد لپاره کوي من دون نساء سوا د سنانونه بلکې تاسو یې قوم د حد نه زیاته کوونکی نو جواب د قوم مگر دا ویلي هیڅ جواب نه مگر دا جواب اخرجون دا سيد عليه السلام مرګري من قدم يخبل وطن انهم اناس لا جماعت ته يتطهرون ځان ډیر پاک ساتي دا د خندا په شکل وي كما يقول الشطار فسقطين بعد الصلحاء اذا وعظوا اخرجوا عنا هذا المتقشف واريحونا من هذا المتزهد بعد فاسقان ویناتی بدماشان غندگان بعد صلحاء تشواز کوي دا متقشف دی دا زمون چې ځان صادقه ساتي پاک ساتي دی هو سي او د دې متزهد نه خلاصوي انه مناس لا جماعت ته طهرون ځان پاک ساتي فانجينا وبشمد له اهل دروج په دبور خاص ایماندار بی بیان شوی نور شو سوکوی بنویری سایق موسیٰ اہل پکی معاین وغیرہ واللہ اعلم بگر بیدینو قالت من غارم ودفات کیدن کنا غادر سیغل مذکر را لکن نو گویا کی مذکرین دا کار کاؤ دام گویا کی در راگی نوازک داغی پا عمل خوشحال او دے لئے کفر پت ساتو او دخپل احو طوال اهلو دا اهل کفر سر بمینم حوکو پا حلکت کما حلکو وامطرنا عليهم مطرا ورقل فريمان يو خاص قسم باران نوع من المطر عجيبا دكان باران وامطرنا عليهم حجاب من السجين خازن حوالا ورقل دا كان چو دا پا گوگل بانده لغا شیو مادون شیو او سرو بعضی کوئی دا کلی خلق چو اغیز مکه ورا اغیز مکه خخ شو او دا پاس پی کانی ورولے شو چی کم خلق مسافر فانظروا گورا کیف کانت المجرمین سنگے انجام د مجرمانو اس پری کی بیا پلی واتت مانی یا ورمان بحث و کړی دی وګت و الى مدین خام شعیب لجلهم مدینتا مدین سو کو د حضرت ابراهیم علیہ السلام زیره دا نسل ته مدین ویل شي مدین امودیان علم الابراهیم
ومن صرفه للغنية والعجمة بیا قبیله ته یو تندری شعیب علیہ السلام قال ویلی یا قومی عبد الله بندگیو کړه الله مالک ملای غیرو نشستا د پاره یو معبود سوا نه غینا راغلی تاسو په کال غلین د ګرب تاسو نه پوره کړی پیمانه او ټول او مکه مو په خلق باندې شاده دي او په صاد مکه په مکه پس اسلام موږ نه تاسو په خري کې تاسو ایماندار یې اوس دا متعلق دی په دې بحث دی سو کوئی دې لګره مدینتا کله برازي کې ته لګره شهر ایکا او بعد خلک بس وایي چې یو پیغمبر دوه قبیله تللی هغه څوک دی شعیب علیه السلام نو بوئسا رسول الله مدینه مدینه اصحاب الایکا ویل سوري او بیا کما ما صلی الله علیه وسلم الشاعر شعیب مرتبه مدینه وخدم الى اخره لیکن ابن کثیر وایي واختار انهما امه واحده لا یو جماعت البته اعتراض لري ابن کثیر به جواب کړی دی چې کله راځي و الى مدین اخاهم راځي او اصحاب الایکه چې راشي ان اخاهم نو معلومی را دغه مش هغه اصحاب الایکه ځنګل دی او د ځنګل اخوره جوړې شي او د دغه ځنګل کې سمونی ځای دي قدر کوي معبودان جوړي نو دغه اصحاب الایکه نه دي او خو بګی دا یو خبر شو او بیا روان دي بعض خلک وایي چې درې امت لګل شه دي یو پکې ایکه شولا بل پکې مدین شو بل اصحاب راشو او دا خبره چې حضرت درجه کوم شعیب علیہ السلام روندو وې د امسانش دي باغ سره مکان اعمال او کاذ لهم ته دا شي خبره ده چې بعض خلک وایي بل قد نص العلماء ذوي البصيره على ان رسول الله بد ان يكون سليما من منفر رسول و بچوي د نفرت پیدا کوونکو اشیاءونه د صفات په پکې نه چې خلک دې کرکه کوي ومثلوه بالعمد رن بني والبرس په برکې بنوي والجزاء ولا يدو بلا ايوب اعتراض راځي چې ایوب علیہ السلام مصیبت نو راغله وام یعقوب نو بناء على انه حقيقي لتوي بعد الانباء دا پریش هغه موږ رسول لیکن دا د پیغمبرین پس او د پیغمبري په دوران کې چلاول راځي دا څه نه والكلام فيما قارن خبر خدا چې مسترشي والفرق ان هذا منبر بخلافه بما استقر چې دا شاف پیغمبر ثابت شي دا ما دغه راوړل دي مسایره مراوړه په دې لپاره چې دا هم زیز ده کوي 200 صفحه د ابن الحمام کتاب دی فتح القدیر څخه تخلق وکنه نو دا غلی کتاب دا یو پکې تحریر او تویل تحریر اصول په علم اصول کې یو تقریر اصول د شاګرد ابن امیر حاج په خبر پوه یو دا کتاب شو بل کتاب فتح القدیر شو یہ زاد الفقیم پکشته دی د حج مبارک تتم شرط النبوت الذکورہ پیغمبر کې شرط ہے ناری نه بوي لکه چې انوثت نقصان دی وکړو اکمل الزمان هي عقلا وخلقا فخپل زمانه کې با د عقل په لحاظ سره او د پیدائش په لحاظ سره اکمل اوس اعتراض کوم ما او لسان سيد موسی وغادر رسالنا على الشيرة بدعوته الرسال وحلقة من قبل سارق يقول واكملهم فتنه وقوه الرايه پټول کې مزيات په اعتبار د قوه او د مضبوط رائے سره کما مقتضى کونی سائس الجميع دا تقاضا دې به سیاست کوي سائس به سائس پیژني سیاست ګوره د انګریزي ټکی دی ښا دا د عربی نه سیاست به وره د انګریزان کوي هندوانو سکان به کوي پدې پوښوي کونو سائس الجميع دې به سیاست کې کان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء سیاست پہ کاؤ خلق بفالی پرورش پہ ومرجهم في المشکلات والسلامة من تنايات الآباء پلار بے رزل نگی ومن غمز الامهات پمور باندی بے ناکار الزام نگی والسلامة من القصوة دکلکوال بغلب بچوی ذکر قصوة تقل موجب ببیع بے انجلان بربی او دا گناهو جرد آده والسلامة من العيوب المنقرة من كالبرس والجزام دا مرضون پکنی ومن قلة المروة السيطور کی بکنیه نوی لك پلار روان الغری خوری ومن دنات الصناعة ناکار کسبون برنکی كالحجامة خلق الأكر وهي لأن نبوت أشرف مناسب الخلق المقتضية دو شك والي لا يقدم مخلوق صدره نو پکار دی
وشرطها ايضا العصمة من الكفر دام بك شرط اذا كفرنا ومعصوم قبل نبوتي وبعدها باجماع. واما العصمة من غيره ما سنذكره فمن موجبات جنور كلهن دا پیغمبري تقاضا دا پیغمبري ودي مخراجي معاصي بوست الذي كي فموجبات لفتح الجيم النور الذي يقضيها من سبوت متاخر عنها كما شان الموجب ودلستو دا 220 صفحه كمسائر طويله الى خبرت كي پیغمبرانو شرایط ده الكفر خبر دي مستين ورې مرسته چې پیغمبري مخکې ماوي اسمت تقاضا د چا ده اسمت څه ته ویل شي دا مقتضا د صدا دا مقتضا د پیغمبري به مخکې راځي اسمت ورسته وي امام رازي وايي شيعانو د پیدائش نه پیغمبر معصوم وي معتزله د ځواني نه معصوم وي او سنيانو د پیغمبري نه معصوم وي ابي زاوی د نه رشي هم نه کنه او بیا په راځي د الله عادت دا وي چې پیغمبران کافران مخکنی تیر شوي دا روان دي کنه دا شرط المغشو نو بیا تسهيل نور راځي والعصمه تخصيص القوة بالعطاء فلا يخلق قدر المعصية وقد لخص المصنف بالتحرير غير تاريخ عصمت عدم القدر يا خلق المانخوي دي غير مرجي بل يبقى من الاختيار زنك وطن کی حسیت دغه پیژنې اسمته چې طاقت د ګناي نه دی نه يبقى من الاختيار. والتعريف الثاني لا يقول الامام ابي منصور الماتريدي العصمه لا تزيل المحنه سلاتي معصوم شو محنه بني ابتلاء المقتضي لبقاء الاختيار جاسوي انها لا تجبر الطاعه سلف عبادت ما نه مجبور کوي ولا تجبر المعصيه لغناء نه کمزور کوي بل لطف من الله تعالى يحمل في الخير. اسمت فتره لطف دی لطف محکمه تاسو ته ویلو تاسو بیان دي چې کلمه هدایت ته دلالت لطف دوی نیکو طرف ته نیوي د بدون نفرت وی يحمل في الخير ويجري على كل شيء مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء لدفع الامتحان رجل. وجوز القاضي وقوع الكفر قد يسد عقلا لكن واكشن به قال قاضي وما الوقوف اللي يصح من الاخبار وطريق انه لم يكن اشرك بالله فلا يبرج الطرف ذلك ولا من كان فاسقا فاجرا ظلوما. دا پکې ما اسی دي خبر استاذ لپاره وکړي زما قومه بندگی وکړه د الله نشته پر معبود سوا د الله نه راغل تاسو ښکارا نه وضاحتونه څه شي وی معجزې د ټول پیغمبرانو څخه موته عظیمه ظاهر په مالک امورکم او معجزې چې په قران کې لکه د دې په معجزې نشري او دا خبره چې دا معجزه غلطه ځکه چې ورسته په او فول کېلا چې بین راغله په او فول کېلا فول کېږي معنا دا تغیر مرتب بیا نور خبركم تر پدای ولا من كان فاسقا فاجرا ظلوما. دا پکې ما اسی دي خبر استاذ لپاره وکړي زما قومه بندگی وکړه د الله نشته پر معبود سوا د الله نه راغل تاسو ښکارا نه وضاحتونه څه شي وی معجزې د ټول پیغمبرانو څخه موته عظیمه ظاهر په مالک امورکم او معجزې چې په قران کې لکه د دې په معجزې نشري او دا خبره چې دا معجزه غلطه ځکه چې ورسته په او فول کېلا چې بین راغله په او فول کېلا فول کېږي معنا دا تغیر مرتب بیا نور خبركم و عبادت د الله چې کینو دا تقاضا ده چې پوره وګړي معنا وکړي خدا سے دوباره وان كان عبادت الله موجبه للشناب المناهي التي معظمها بعد الكفر البغض. مخکمه امام ابن تیمیه خبره چې عبادت څه ته وایي ټول دین ته وایي نو چې عبادت الله کول د ټول په ګران نشوي او بخصم پکې راغی قد جاءت موتون بشارة بصحة نبوتي او جبت عليكم الايمان بها ولقد ما تميا فاوفوا ولو دام الدنو غير موجود لم تقبل. یا سره دعوت پیغمبري کې معجزه نشي نه به ځکه دعوت د امر غیر ظاهر او په دې کې الزام بغیر او داسې خبره به شیطانو نشي منل کېږي ٹھیک شو. نو مخکې چې کله عقاید وایي نو د هر پیغمبر معجزه وي د هر پیغمبر معجزه وي اما تاسو ته پرون ته ویلو چې دا نقل آباد ته پچا په عقل باندې او څنګه په آباد دی الله شته ولشته
زویم شته کنه ما په دې کار نه نه ول شته اسمان او زمکه او غیر دې ته ګور کنه عقل پیغمبر برحق دې وایي وده زویم دې پیغمبر ما په دې کار نو څنګه دې کار به صادر شي چې هغه ما او تاسو شو کوله دا به ثابت شي چې دا د الله پیغمبر دا عقل شو اوس دا غنه پس سند ته ملاو شو او چې سوي من ولا تبخسوا الناس اشياء مکه نه د خلق الشيء دا غا تطفیف بنکه سمن ورکه کم بنا ورکه مبیا ورکه کم بنا ورکه او دلته وی عبد الله بن عباس دا قوم طغات البغات سرکشان او باغیانو فلار کې مناسو د خلکو نو شي نه کستو دن نشه مسافر روپے به تعالی واغستي او استا روپے خدا کوټه دا کچه وړي دي او بیا به تاسو په قیمت باندې او په دې کې دان دن نکېږي یو سره د چاته خو معامله نه کوي ستړي مشي نه کوي والتوکیلات یو سړي قدر پکار دی نه کوي دا په دې تاسو الناس کې دن نه یاد من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا وفي رواية ولم يبجل عالمينا فليس منا علماء قدر نکي دام پاکی وایا دا مشران قدر نکي دام پاکی وایا پاکشران مدحم نکي دام پاکی وایا وكثير من تصور الحلم عليهم تلو بهذا البخص اسرا گیلا کئی دیر لوی لزان تا ملیان وائی خوپا دے بخص مانده مسئول دا ملیان وائی غد کار دا زمان ستاعت هر ملا سے دے پسن پوئی دے پسن پوئی دے پسن پوئی پاک مکو زی پوئی دا وانا پس پوئی ځان ته پټ وایي چې څه پکې او د نور زماره کې وایي چې دې پس پوي نه پوي د هر ملات په بار کې وایي دې نه پوي دا زموږ عادت دی ولاتم خنیو بیا ارمان چې پدیم صبر کړي بل جمع حشف او وسوء کیلتن د دې کجوري ور کوي او ناکاره پیمانه کوي هم دا د علم قدر نه کوي هم دا رس پکواله کې فإنا لله وإنا إليه راجعون او غیر دا خبر او بدل حال اسلام ذکر هذه وقت على مقال امام ذکر چې عادت پیغمبران واره داول کله د میزان خبرې کوي چې په قوم کې کوم نه جوړتیاوي دا علاج به اول کوي دا او ټول کې خبر عامه ده د قوم کې داوا امام سیبوی امام رازیات بندیا او مزار او قوم مؤمنین او غالي فصلي اقدام اکثر من اقبال مسلمان بدو لمن من ذلك النوع دي خلقو کې تطفیف او بخصو ذکر داول نو بیا په دې پوښتنه چې پیغمبران دنیا ته د وطن د اصلاح لپاره د دین لپاره هم راځي د دنیا لپاره هم راځي دا بنه چې بس او دا کتاب ګوره دین به هم ټیک کوي دنیا به هم ټیک کوي چې کله قاعده د مسلمان لپاره مشر پکار دی مې مشر بچل کوي وی مشر بدا کار کوي د دین کار به هم کوي د دنیا کار به هم کوي یوازې ایو باندې کوي او په سات مکه په ځمکه پس د اصلاح د ځمکه نه چې الله دې اصلاح د پیغمبرانو ته کوي باندې دا تاسو برخه دي که تاسو ایماندار ولا تقعدوا بكل صراط مکه نه په هر لار باندې یا صراط نو مراد تعالی مردان تزي او د مردان ناراضي او ملکان تزي او د سیده بل زینا په دې لار کې خلق کینه وی خلق به وجل تو خو پورا من عامل بالقتل څوک مسلمان شي او وی ابن عباس نو وی چې وطن دایمه آبادو خلق ورته بیا ده یو بلال کې نه خلق به يرول شعیب علیہ السلام ورته دروغجن دی د دین نه وانه لای اسو کو دا تمثيل دی لار کې اسمان خلق اړول خلق د دین اړول لکه څنګه شیطان ویل اقعدن لهم صراطك المستقيم فني غلال بکینما خلق د دین اړو دغه معنی هم کې شي په دې مخصوص دار باندې وتصدون سبيل الله خلق بندو د دین الله نه او دا خلق سو وتصدون سبيل الله سوق من امنه سوق شي ایمان لري به په الله باندې وتبغونها او طلب کوي لار لها وتبغون لها عوجا او طلب کوي دا الله لار لها عوجن کوي دا الله په لکه خدای دا خبرې دي دا غلطي دي مکه وي په دغه لار باندې او یاد کوي تاسو لګوي الله دې کوي او ګورئ څنګه انجام د فساد کوونکو وان كان طائفه منكم یو جماعت پتہ سو ایمان اوري په هرڅه په لګښن کوم شریعت ته او یو جماعت ایمان نه راوړي صبر کوي حتی چې الله فیصله وکړي الله خطر فیصله کوي كل الحاكمين لكن الله لا فیصله سبحانه وتعالى نشته قال الذين استكبروا من قومه ویل مشرانو متکبرانو د قوم د حضرت شعیب من بتا خامخ او بس شعیبا اته استغفر مرګي د خپل وطن بغضا لكم ودفعا لفتنتكم
تاسو رمضان استاذ پیټمینه خلق بچ کو او لتعودن في ملتنا یا بتاسو واپس کېږي په دین زمان قال وای شعیب علیہ السلام او لو كنا كان اگر چې موږ بدلون کیو اوس په دې ځین کې بیا اعتراض روان دي لتعودن او څه وای په خاوي په دې مسلک باندې بیا به امر اوري او سمې ذکر چې پیغمبرانو د کوپر محفوظ وي د څنګه لتعودن نه په اعتراض وشو دا یا تغلیب وکړه دا ستا مرګي زم کدي ته وی یا نه وی دا مرګي خو دیو کنه هغه به غالب کوم پتا مانه لا او تن ناری تغلیب شو دا یو خبر ده دویم دا جواب تعودون په معنا ده سبه تسیرون تاسو به ګرځي د سینې چې واپس کېږي با ګرځي با په ملت زم او کومه ګرځي دو فإن لم تكن الأيام تحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب راغي ما تعود ما دو زوباني هم دي عود پمانا دگرزي دو هم دي نور خبره پک هم شتري یا بکی گئی زم فدین باندې نو قال وای شعیب علیہ السلام اتقولون ذلك یا نعودن في ملتكم ولو كنا نکواو لپاره حال وکړه الله وای پداس حالت کې شموږه بدګنو هم ټیکدا او یا پنځ دا وو د عاطف دي کومه بدګنو هم کبد نه ګنو هم کوم تغخکارین هم براو اکبر ور مکاتب شي لو كنا كارين وعاتب او بسماتو الله وبس لو كنا كارين مکوا لو لم نكن كارهين ولو كنا كارهين یا حال كوننا كارهين پلاس حال کې چې موږ بدګر قد ابتلى الله كذبا من برخکړي په الله دو او کذبا طریقې عظیم الله يقادر تمین د پاره تعریف کو واپس اوس بلین کې پستا چې الله ته مخلاص کړی من هذا دين وما يقول لنا ندي فكر موږ ان نعود بها شو واپس شو دیتا یا وګرځیتا په یو ټیم د تیمو کې مگر الله اوالي چې رب زمون دی نو که الله کینو دا خپل کار دې څه کول شو وسع ربنا محیط رب زمونږه پاشمانه په اعتبار د علم من الله علم د حکمت او د مصلحت ندق دی وعلى الله توکلنا خالص فالله زمون اعتماد دی او توکل څه دی خپل کمزوري الله تخکار کول خالص فالله اعتماد دی ربنا افتح بيننا يا الله زمون کې فیصله وکړه قوم مکه بالحق بحق باندې د حق ما د فیصله ما نه کړې پتا فتاحت بزم الحکومه عبد الله بن عباس حوالو کې ما د افتح ترجمه ذي يزن دلونا متوقعه نغيه وقد جرى بيني وبينك كلام فقال افاتحك تريد اقاضيك فيصل تركم ربنا افتح بيننا يا الله فيصلوك زمان وقوم مسكي بالحق او تخف فيصلك كلك الامامان ده دعاء كنا وربنا افتح بيننا وبين قوم بالحق مقتدم تنشي كنا محلك ردي ربنا افتح فيصلوك زمان ومقتدر بس او تخف فيصلك وقال من الذين كفروا من قومه ويلي مشران كافرون تقوم ايد طماطم شعيب فسم ديك تاس رابير شعيب انكم بذل نقاش تاس فدي وقت تاوان داري نقصانياني گمراهان فيه ولي ولغين زلزلي راج پا زلزله پتروهود کې واخر الذين ظلموا سيحاتو چغه وی دوار دي شي هم دي زلزلوي هم دي چغوي اول دي چغوي فاصبحوا في دارهم غير خپل وطن کې جاسمين مخکموين نسکور الذين كذبوا شعيبا آکسان چې تکذیب د شعیب کوي ودا استیناب کوي بیان د ابتلاء کوي بدبختی د قوم سره شعیب ته تامن وباسو نو داسې ختم شو کأن لم يغنوا فيها لك چې په دې وطن کې پاتې شي نه غنیا بالمکان معنی اقام بالمکان لم يغنوا لم يقيموا في دارهم قطعا كأن لم يعيشوا فيها مستغنين غني بالمكان يغنى غنيانا اذا قام به دهرا طويلا او بعد وجه خسدا فيه غنينا زمانا بالتسعلك والغنى فكلا سقاناه بكاسيما الدهر یو زمانه من فادشو تفقر سرا او زمان دار سرا دو زمانه خلق کړیږي فما ذنا بغيا على ذي قرابه من تخبلور من زیاتین لکه غنانا ولا اضرار باحساد الفقر او زمون فقر زمون نسبون نقصان نسبون الذين كذبوا شعيبا كانوا قاسمين اكسان چې تکذیب د شعیب کوي دغه نقصان یې
دلته اوس مختصر مطول شروع کړي کله کله مصلی راځي اسم موصول او ست اشاره کوي چې خبر د پلان کی قسم نه دی یا د تاوان دی یا د ان التي ضربت بيت المهاجره بكوفه الجند قالت ذها غول دا چې کله مختصر وي بعض وخت مصلی راشي اسم موصول دې ته اشاره کوي چې خبر د پلان کی نو الذين كذبوا شعيبا كأن لم يعنوا فيها او الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين دې ته اشاره کوي چې دا غي تاوان دار فتولى عنكم واقش شعيب الاسلام بدينا وقال يا قوم اذا ما قوم قد ابلغتكم ورسل ما تصل سألت ربي احكام دربه ونسعتهم استاسم اخرته فكيف اسا والصلب خطا يا جماعه فيقوم كافر بعد ما تصدق كل نصيحه كره ويتقدم الكلام على نظيره يا دمر قبل او یا د مرګ نه پس الله ژوندۍ کړیو یا په سبیل تحصل باندې او پر رسالت کې هم بحث کوا او یا قوم لا ټول خبره کوا فكيف اسا اسا څنګه هم جن کېږي ما په یو قوم کار بیا و شعیب علیہ السلام پر حالات مرسله نازل بیا مکه ته او توفات شو بعد خلک کوي چې توفات شي په دې مسجد حرام کې خبر دی وما ارسلنا في قدوس طول خسو اجماعي خلاصه نوی کرے منگا پا یو کلی کے پیغمبر امین پا زیادی دفار تاکی ہر کلی کے پیغمبر او جی بحال تاکید نبی او پا کلام کی حضب دا صفت کے پی قریت من نبی کذبا یا قذب اہلوها دا سی پیغمبر دا تکذیب شوی دا سی پیغمبر دا اہل تکذیب کری نوی کرے منگا پا یو حالت کے دا حالاتونا الا خزنا علا مگر زم عادت زم لاغی اہل نیولے دیں بالبأساء پسمان دے پا غربت او پا افلاس والذراء پا مرضون دا اللہ عادت لائے دا چکر پیغمبری وکل تلاشی و خلق تکذیب وکڑی نو اللہ بیماری راولی اللہ غربت او افلاس راولی فدی بخش لعلهم یزرعو یتغذی فارشی عاجزی اختیاری نو سورا لکبری تیرشی وچی پدی ونشی ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بياراولو فزيد بد حالت باندي السيئة بد حالت الحسنة حالت فراخي مال دولات عزات سلامتيا او صحت حتى عطوا حتى كسروا ونموا في انفسهم وظلموا حتى خلق دير شو كسروا ونموا في انفسهم وظلموا وبذلك فسر ابن عباس وغيره من عفى النبات وعفى الشحم والوبر اذا كسروا يا عفى النبات يا دير السلا عبا الشحم ووادا دير السلا والوبر يختلف شو وحب الشوارب وكلها قد مس آباء الصفراء وقال ويلي بدي داخل زماني عادت زمون مشانان تم دقس تبديل مسلم الزراء مرزونا والسراء بشرتها وما ذلك إلا من عاد الدهر دا زماني عادت يواقف الناس واقف ولديكم بين الزراء ويدار ما بين غير دقس داي نشري ستاوان نشري داي ثمانية عمت بأسبابها الوراء فكل إلا بد يلقى الثمانية التشيودي فتمام خلقهم الشامل دي هر سيطفت دي أتون سميلاوي سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية خوشالتیا بي غم بي راغوندي دل بي خريدل بي تکلیف بي اسانتیا بي بیماری بي جوڑے دل بي دا ټول راځي دا په دنیا عادت فاخذناهم والمديرة بغتة ناجحانا وهم لا شون لذان خبرنا بس خبرنا اس الله پاک فرمائی ولو ان القرآن کچرتا باشندگان دکلو او دا قرآن مولد حقا قرآنی چه حلاک شویدی لام دعاد آغا کلی چه حلاک شویدی آمنو ایمان اوڑے پا پیغمبرانو باندی پا منظم واتقو زانی دا کفر شتنا بچکره دا محرماتنا اے ما حرم الله علیهم طول خبری لفتحنا علیهم برکات خام مصبدلی فریمانی برکت دا اسمان و رزمکی یسرنا علیهم الخیر من کل دین دا هر طرف بخیر راغلے ہو اسمان خیر باران رزمکی خیر گایا دیتا برکت ہوئی اس اعتراض راضی ظاہر نوئی چکر ایمان ہے لفتحنا چه ایمان رانو لفتحنا نشتری ذکر چې الله راځي صبر انتفاع د یو دوی د انتفاع د بل ک ایمان او تقوا له فتحناو نو فتحنا نشته دي ذکر چې امن او تقوا نشته او حال دا چې مخکې وتا ویلې
چې اول د مصیبت راغی او وروسته راحت راغی څنګه ویلې پدې پوښي نو خیالي و جواب کړی خیالي چې مراد د برکات نه برکات غیر حسن دي هغه برکاتونه پر راغلي دي چې غیر حسنه دغه مخکې برکات غیر حسنه او دادل چې موږ حسنه دي دا هم پکې ویل شي په دې باندې راغلي دا چې ناکار اسوکم برکات سوامیه او ازیاغ دي چې دا انجام د خیر دي هغه برکات سمجھ دا انجام یې نه کوي تر څو ولي اوس په دار صاحب وا برکت راځي من سعادت او نیکبختي باندې لكن كذبوا تکذیب وکړو ونیول دي له خپل عمل باندې کفر معاصي اف امنه واستبين پس ایا ځان محفوظ غني باشندگان دکړو اف امنه ایا ځان محفوظ غني باشندگان دکړو ایا چې مقصد کې شدید عذاب بیاتا وقت بیات د شپې پټین کې وهم نائمون او حال شدي ځان خبر نه پس دې نیول چې الله پاک د متکبر سره وکړو او مخالفت رسولو دا غیر پس ځان بچ کړي چې لا شریط عذاب زم ویاتا وهم نائمون او امن اهل القرى ایا ځان به خطرې غني اهل القرى چې لا شریط عذاب زم ځهن صاف پټین کې سوداګان ته وتی وهم يلعبون دي اللو بكي مشهود افأمنوا مكر الله يعني ذال محفوظ غني ده تدبير ده الله مكر دوكي تهموي نختم خبر كده او فتح ده تدبير تهموي ليش او ده الطوي مرات الاستدراج دي استدراج معنى فپاروي خجول سري غلطي كي والله ولا مصيبة نرولي آرام ماني شلي ايا دي ذال محفوظ مكر الله تدبير الله فلا يأمنوا مكر الله ځان دې خطرې غني د تبي ځلانه مگر تباشه قوم هغه قوم شری تباوي خپل فطرت خراب کړي دلته احناف وايي په خپل کتابونو کې چې کله شرع قائد وای نو پاکه وای امن د مکر الله نه کفر دی چې قران وای فلا يأمنوا مكر الله الا القوم الخاسرون لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون ده احناف مسلک امن د مکر الله نه كما في جميع الاسترسال في المعاصي اتكال لوعب الله پر لفظي گناہ کو الله معاف کوي دارنګي اصل رحمت الله نه دا ټول او شوابه د ګناه کبیره او کفر وتنوي بعض محققین وي کله صحیح پدین کې امن دی چې الله طاقت د انتقام لري او د الله مبارک دا چې الله په طاقت رحمت لري او کفر شو کدا عقیده نه وي بیا ګناه کبیره شو لا دا رانه بحث اولم يهدي الذين يسون ارض اين دي کار کړمږه کسان ته چې دا ازمکه په میراث کې اخلي فاستأهلنا وراثت معنا مشر تلاش وما تفادش يخلقون من خلق قبل من الامم مخي خلق بعد او هدايت معنا التبيين ايا ندي کار کړمږه او ولم يهدي فاعل شو الله ايا ندي خودري الله للذين يسون الارض اسوق الى واقعات مخي دا چې کوم تیر شو ولم يهدي لهم ما جرى الامم السابقه ايا ندي خودري دي خلق ته هغه چې تیر شي په تیر شو امتونو باندې ملك ميراث يخلي پس اهلنا ونطبع على قلوبهم واذا جمله اعتراض ده شان خو زمو داره چې موږ خلق بزو باندې مهر وو او دي خبره ناوي وهم لا يسمعون سماع تفحولين نبويږي په خبره باندې تلك القران قص عليك دا کلم بیان کو پتا من باها د حالات د خلق او خامخ راغلی رسول الله بالبينات فكرنا دا غزه چې ما تاسو شرقایت شوای عقاید د هر پیغمبر معجزه ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كان پس نو اخلت چې ایمان راوړي بما فاحش کذب من قبل چې بخای مکذب کړي د بخا په ترجمه اوس نه پوښ بواسه بعض وی د الله په تقدیر کې دي مکذبین شوی دي نو دی پیغمبر دې ایمان راوړي یو ترجمه شو زوجات به بل ترجمه پیغمبر چې اول راغی دعوت ورکړو وینا نه بیا معجزې پېښ کړي وینا مونږ ندی دي چې ایمان راوړي بما فهي كذبوا تكذيب من قبل مخکې فاول دعوت کې نو د معجزونو پس ایمان نه راوړي یا تکذیب کوي د الله په علم کې د الله په تقدیر کې راځي دقسیت الله مور له الله پاک په زوم د کافر باندې على قلوبهم وذمصحف وما وجدنا اكثر من احد دې مونږ د اکثر لپاره سواده اغي وعده نه پوره کړی وعده نه کړی وعده خو کړی خو پوره کوي
وإن وجدنا أكثرهم خامخا وما وجدنا أكثرهم ندي من دل مقصد دي مگر فاسقات او نافرمانات ثم باسنا من بعد موسى بیا ولګل مفسر دي ترشو قومنا ترشو رسولنا موسى عليه السلام بآياتنا هم لګو متلبسا بآياتنا بواسطه معجزات خپل سره فعصنا وبعثا متلبسا امراتنا هغه نه معجزي دي چې په قران کې برازي په مفسر آیات وغيرها فرعون ستوي عالم الشخص ثم صار لقبا ویلاول سویل عالم دی بیا لقب دی هر څوک د مصر بادشاہ شي او دا اعمال قومي لکه کسرا لقب دی د ایران د بادشاہ قیصر لقب دی د روم د بادشاہ نجاشی لقب دی د حبش د بادشاہ توبا لقب دی د یمن د بادشاہ او اول لقب د شاول ولید بن مصعب كوني ابو العباس سوق قابوس دي والله اعلم اصل کې خبره خو دې زښوله اوس موسی عليه السلام فرعون آیا کته عمر معتبر څه په نامه وي ته به داینو مې نوم نه لري کنه ته ونه شوې صدر سے چیرمن سے وزیر اعظم سے دا حق دا د عزت نوم دی دا نشي چې موسی عليه السلام پورته فرعون او پلان کې فرعون دا د عزت راځي شي نوم نه دی دا لقب دی د عزت او بیا راځي ويلقب به كل عاد بيزايم رواه دلتموه تاسو فرعون نو شو لقب شو فرعون ترجمه خلق وي تفرع تکبر خلق وي ته دا نوم دی نو جواب کوي البته کم سره چې بدمعاش او سرکشي نه تاسوي دې سرکشو نو ګویا کې سر دا سرکشي د شو لکه د صفات نو تفرع عن الرجل معنی تکبر رجل ولته يقال ويلقب كل عات دیتوي هر سره چې بدمعاش وي نه ته فرعون وملائه او د دملا ان د قوم عزتمن ملمن جرګه د فرعون او دعوت خود د عام دی ولاول دعوت چاته ملایږي فرعون ته د قوم فوزلمو بها نزياته او خلق په آیاتونو باندې بیا روح المانی او اصل الظلم بار بار بیا وضع الشيء في غير موضعه شی بیزه خودر سویل شي ظلم معجزه راغله پکار چې ایمان راوړي بیزه کې خودي ایمان درته او د ظلم سلوي با نو پکار او دا ظلم په معنا کوپر شو او د کوپر سله بار راځي په ځلولها پکړو وګورا څنګه دي انجام د فساد کوونکو اخر د امر سره دا یو اجمال شو تفصیل نشته ریډ ته وکړو کنه دا خبري بکی اوسه دا بیا په تفصیل شروع شي نه د قران ذکر یې فنزور کې پکانه وملګو زیاته وشو زیاته وشو انجام سره دا لاندې وای اوس راشه كلام مبتدئ مسوق لتفصيل ما اجمل فيما قبل دا واست خبره لدي مخکې کلام سره تفصیل وای موسی اے فرعون زه رسول یم تاسو ته او رب العالمین دی رب العالمین سیدهم ومالک امرهم تاسو سردار او تاسو بادشاہ ته دا راځي حقيق انا حقيق ظل عيق انا حقيق انا جدير ظل عيق الله لا بل حقيق علي الله اقولا لشي حقيق علي شي واجب علي لازم دي فما باندې نو دلته حقيق علي لازم دي دلته حقيق علي من لا مناسب دي حقيق انا حقيق ظل يقيما على الله اقول شي نبجورم فالله سوى له پیغمبر يم کنه زما خبر پوه شو د حقيق معنی جدير او حقيق علي واجب علي راغله متاسطه فکر رحمه در استادونه نو ولې د ما سره بني اسرائيل یو خدا چې ما پیغمبر ومنه الدون دا بني اسرائيل دي قید کړی خلهم حتى يسبوا معي الارض المقدسه التي وطن ابائهم
وكان عدو لله تعالى والقط قد استبعدوهم بعد انقراض الاسباب یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام جو غیر راغلی ته بادشاہي دغه بچی دي هغه زمانه کې کوم شریک کړی دا بیا دې سره په ناکار کنګول په قران کې راځي کنه دې په ظلمونه کول غلامان کړی بیا وایي هغه ورځ یوسف پر سم بلشو مصر ته پاور چې موسی راوځي دغه په وینا باندې سلو سو کال شي او ارسال په معنا ولېدا ان د جیل نه ازاکا قال ولدي فرعون ان كنت في بياتين كتبه زي پیغمبر ما تاسو معجزه راوړي د چا طرفنا فاتبها حاضره کړه کثرشتنی په خپل دعوا کې فالقى عصاه ويغرز الى امصاه فاذا هي ثعبان مار دی مبين واضح ثعبان کی حيه ضخمه طويله قط مار طرا هو الذكر العظيم نارینه دی او غټ دی سګو مطلق مار دی او صعب الماء اذا فرچو بي مبين واضح دی تخيلات نه دلته نقل کې ابن عباس وسبي چې ورځ جرهم د مار ته جوړ شو غټ غټ یختپیری خله واده ده او د ګرالي جامع د پاسه مخ کې اتیا غزه فاصله ده لما القى صارت حيه صفراء شعراء فاغت الفاء باللحيه 80 ذراعا وارتفع من الارض بقدر من لازمكن يومي وشتش وقامت العظميه فلكي ولده واضح لحي الاسفل في الازمكه ولحي الاعلى دبني فصر باندې ابو توجه فرعون ته لتاخذوا فوصف عن سريه توفقه حاربا واحدث او دسماتش وفي بعض الروايات احدث بذلك الكلمه 400 من سلوسه ودستوني وشو وفي اخرى خيره هميشه نسي وغشوا حتى غرق السوق الاغا تنبولي برنيا بها او حمله بخدماني خلق روانشو پینزی زر خزان پاک مرشو آواز کی فرعون اے موسیٰ پہا غیر رب استا قسمی تے لے گرے وہی نسا او تو پتا ایمان ورما او بنی اسرائیل لے گا ما وہی نو واپسو امسا کماتا واللہ اعلم بالصواب گرے دا قصیز اسرائیلیات ویما ایمان پہ ہم مراوڑا او انکار پہ ہم مکوا مخی او ظلمہ سے خبر کرے تاس پہ یاد دی پاول سر کی اسرائیلیات دری قسمی دا قرآن سنت سره مخالف وي وای غلط دي دا قرآن سنت موافق دي وای ټیک دي قرآن سنت په خاموشي نقل کوي وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج من طويل كنا بل روایت لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا دام پکشته او لا تصدقوا پکشته او بیا حدثهم بني اسرائيل ولا حرج پکشته ټول په خپل ځای باندې بیا ترکو صوبان نوې مارته وي صوبان او بلې کانها جان نره مار دے کلوای غټ مار دی او کلوای ورکه مار دی نو جوابونه تو قسمه کوي پاول کې ورکه دی جو غټ شو جانم شو ابتدا صوبان شو انتها یا صوبان دی غټ دی خو ګرانده د سرول نه نره ورکه مار دی غټ مار خو بیا ګرانده نشته نو الجان هنا في الصوره ان قصغر یا مقصود تشبيها في خطه الحركه بالجان لا يمس بها او لماخين ينقر والجان وصار الصعبان دو حالا اس پاکی نوری خبری کو دیوس خبر کئی دا شی حقیقت بدلے دیشی انقلاب الشین حقیقتی کے دیش کرو دا تانبے نصر جوڑی کن جوڑی کوئی جوڑی داری دا امساد لرگین مار جوڑ شو حقیقت بدا شکن کی دیشی بعد ولا تخیلاتی و تخیلنا او خلقو انقلاب ده حقائق غلط ته وغلط غلط ته چې هم سوي هم سپینشي هم سوي هم تامبشي دا غلط ولا ذاله خدا ده الله قدرت ته راوي استقبل الله تريوان وادخل يدك في جيبك وزمدك الى جراحك فاذا بيضاء ناقل سپین ده لنا عندك تقول تقول تك سپین ده بيضاء بياضا نورانيا خالد عادته يشمل النصار او ادم علیہ السلام درجه موسی علیہ السلام و درجه مطورو لک بدنو ویختی کولاو تابع دزوت تابعلی جد چوتو جنس من السودان والحروق ویلی جاگه دا قوم دا فرعون ان هذا لسان علیم داخل جادو گرد ماهر علیم مبارک فی علم السحر ماهر فی او غواری دا سو پس دزمکی مصر ما فماذا تعبون تاسو سجرگه کوئی نکدا دا فرعون خبروی جرگی ویلی په ما ده تاسو فرعون ته مخاطبه تاسو وایي
نو فما تأمرون له یو تن دې تأمرون ولوي نو صيغه د مخاطب د جماعت او د عزت تاسو سوای خبره خو یو سره موږ تاسو سوای بیا به اعتراض کوو دلته چې بل زیاده قوت شاکر ته وي ملأ دا ویلې او دې راضي واستشکلا سعراء قال الملأ حوله ان هذا لساحر عليم يخرجكم من ارضكم بسيف ماذا تأمر التقوا الى فرعون خبر او دلته وي د جاګیره نو جوابونه پکې راځي چې هغه خبره اول فرعون کړی دا سورې شعراء شو بیا دوباره د هغه په تبع روان دي د فرعون په تبع دی کړی دا دوه خبرې کېږي دام ریلیشن چې دا کې ویل جرګې د قوم د فرعون دا خو جادوګر دی واضح اغواج تاسو قسمت نه واسي بس وسوای فرعون وینا نه کوي فماذا تأمرون اوس فرعون دي ته تاسو سوای نه کوي دا ویل شي او یا فرعون وینا دین ویل شي تاسو فرعون سوای یا فرعون دي ته وای فماذا تأمرون سو ګدا تتمه کلام سودا ناجي وتسويل وی ارجح مغلق ورتا واخاو له مرکن جلدی مکوا وارسل ولدا فی المدائن پر خپل خاریو کې حاشین جمع کون کی رجالا یجمعون السحرة وفسر بعضهم بالشروط پولیس ولګه پولیس اعوان الله او شرطی او تنتویل شي شروط یا تو غابلتا بكل ساحر بهر ماهر و ساحر من علیم چې ماهر وجاء السحر دورا ورسل الساحر فرعون تا پس تلیگلنا دلتا سو کوئی 12,000 دی سو کوئی 15,000 دی سو کوئی 10,000 دی سو کوئی 9,000 دی سو پاس 10,000 دی او 10,000 دی 8,000 دی 3,000 دی والله اعلمون قال کراهم ما سمجھ دی قالوی اننا عجرم زمون بس پیسی وی کنه پوی لعوضا وجزان عظیم زمون دفارا بس مزدوری وی او تاوین داوین تا زمون بس غټه مزدوری وی کشر من غالب شو ان كنا نحن غالبون کشر من غالب شو قال نام بولی بنے تازمان پر موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے غبلا تاسو استردان لکونا او نعم او کن مزدوری سکے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ مزدوری بموارئی او زما خوات بناسکو مزدوری خود وقت خبر شو او شطور البدل تناسی نو چه سوائی نو اقب منم وراك اسكلهم كوي جامي مامي باون دي دخلوا سفارش نفسك وإنكم لمن المقربين او لا تفروا عليكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم والتقريب والتعظيم لأن مرات شيء إنما يتهنوا به ويقتبطوه خشال جالة ديسا اللورة مسلاشي من قلبي قال أن تكون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج تأخذ براغي ذكر راسم أول بتأخذ براغي او زج یوزم تاسو به ټول نورستی زما سره وځي رات خلق به تاسو دلته خپل نو ته بلته نه کنه تحصیلدار سره دي پی سره پولیټیکل سره گورنر سره صدر سره د دې سره د شاکل کوم د قصيبي کنه هم سپارښتنه کوي هم سره عزت وي هم قدر هم مزدور قال يا موسى اما ان تلقيا يتوقع زوج غرزه وإما نكون نحن المقين يا بمو غرزو يا بيتو القاء پیجنی القاء خودو تو یا ته خپل امسا کیلا او یا بمو خپل امساګان کیدو د القاء معنا غرزول توخه په دې پوښو القيت عليكم محبتا چرته یو ځای راشي نو ته به کرامند کې دای ترجمه ده القاء غرزول توي او په دې طریقې غرزوا چې تا ته مخامخ شي دای لغت اوس اعتراض یتوب زویامو او مطلب دا وسره جلادت چمو زړه وجو سپروا نه لرستا تعالی بسې موسی علیہ السلام الکوتاس بیا اعتراض کوا سحر ناروا دی کفر دی ګناه ده نو موسی علیہ السلام ګناو کوي زه ګناو کوي په اعتراض پوښ نو جواب دا دی دې مطلب دا شو چې دی خدا کار کوي کنه لازمه نه کوي کده او توي مکوي او کوي او مخ کې حکم کوستو بحث پدې کې نه دی چې وای کوم کوي نه کوم بحث پدې کې دی چې مخ کې وکړو کوستو
وما يقال ان اقام معرض المعاذ بالسحر والكفر عمر فليكي وسند شي فكيف عمر حاصل جواب انه الاسلام علم انه لا بد يقول ذلك دغه احوال البليتين جوتوي مصیبتونو خوشو کم مصیبتو کم لو کارو احوال مکه تاسو کوي ولې تزمخې شم کې دې شي چې دی اړول کی نو پیاو مرګري وای دې مخکیو دتا کړو کو چونکه دیو نه کړو کړو نو کار وشو دې دې مخکیو کړی رسول موسی علیه السلام راشي دغه ختم شي نو خلقو ته حق ظاهر شي مقصد تک ابطال د کفر دی ابطال د سحر دی په خبرش او تحقیق د معجزې دی فلما القوا شي غرزول هغه چې غرزول امساګان دي او رسیدي سحروا اعين الناس جادو وکړو د خلق پستر ګمان دي بأي خيريها ما الحقيقه بخلاف خلق تخيلات حقيقت یو شی ښکار برشو او بل راضي يخيل اليه موسى من سحرها انها تسعى د جادوګر داغینا موسی علیہ السلام په دې کې راځي دا خو منډي وي په پیغمبر مسر کې ښا سحر په پیغمبر مسر کې دا دوستو دلته خو سوای الناس موسی په دې کې کنه بل یې يخيل اليه من سحرهم انها تسعى او بیا راځي پیغمبر خدا جادو په شی دی یو کار او ما لا کار کړو کار و منو کړی یې د پیغمبر خدا جادو شته البته بیا به اعتراض کو چې دا خو کافران وایي چې پیغمبر خدا من سحر شوی دی یا ساحر دی یا مسعود ان تتبعونا الا رجل مسعورا التخبرات وایي او تاسو په پیغمبر شوی دی دا کفر جواب دا غدا دی مسعور په بدن کې مسعور نه په عقل کې خلق وی کافران وی دا عقل خراب شوی دی ونه شوی دی مسعور دی نه عقل خراب دی او مسعور په بدن کې دی د بدن ځان نه مسره او د دې ځان نه مسره ذلت ویلوا انهم القوا حبالا غلازا وخشوبا ثوالا پټ لږی رسي فاذا حيات كمثال الجبال قد ملت وادي خربه د غیر ماران دي او په یو بل لفاسه ټوکلوي او يومي پیبه او دا ماران دا وقيد بالحيات الافراي وانهم تولوا تلك الحبال بسيفه ويديله ورکړو پارا ورکړو ولزم هرندار کړو په امساګانو کې دنه نو چې دا نور اوچت شو نو هغه د پارا اوچت دا سوچتي والتوابات والاباد حتى تغيل الناس ان حيات وذي حركات شيء وكان يشتري دا جبل بحشو واوحينا الى موسى اوس بیا خبره کو معجزې د الله کار دی د پیغمبر سره طاقت نه نو کوین په خپل به کړو نو وحد موسی علیہ السلام ته ان القعصات امثال موسی فاذا هي تلقف ناغهانا دیرا غوندول په دې پوښ لقب تیرول دی ما اتقول هاجر کړی یو کوم ما ته جوړ شو لقب لقبان التناول بسرعه ګرځي خوري هر څه ختم شو نو ثابت شو حق ظاهر شو حق او باطل هغه ځان ورول فقولوا مهلكا کمزور شي فرعونیان او مرګري په دغه مقام کې وانقلبوا واپس د میدان ما صاغرين ذل وقلق السحرة ورزور الساحرة سجده کوي دلته نقل کیږي دا خبره په اسکندری کې شوې دي او د مار د غریاب نو رسول الله کوي کله کولا کوي اتیا غزا تیر دو ما سره واحد بعد واحد او په خلق تلافشو فزيو او واقعات زحام غراله مسلم پیندی سره بیا وخت موسی علیہ السلام پر اسکه امساک او دغه اجام غټ وکړو سو کو فارو ورسو ازیل شو په یو کې موسی علیہ السلام یې شکر وکړه چې حق ظاهر شو نو دې ساحر په ابتدا وکړو سیدو ما قالوا ویل آمنا برب العالمین من ایمان لرو پر رب العالمین باندې مالک امرهم متصرف رب العالمین فرعون ځان ته وایي کنه انا ربکم رب موسی و هارون کم رب دې موسی او هارون علیهم السلام موسی مقدم کړو په کار خدا چې هارون خو هارون مخ مشر دی کنه او چونکی د مرتبه پر اثر موسی علیہ السلام مشر دی نو په دې له اثر موسی مقدم شو قال فرعون آمنتم به تاسو ایمان ور پر باندې موسی باندې
قبل اذلكم بخاله چې ما تاسو خبر درکړې وي چې الک ایمان راوړي ان هذا مکر دا تدبیر مکر ته تاسو تدبیر کړی دی په مدینه بخار دا لتخرج من حالات باشندگان ته وباسي کپتان او تعال ځان شي بني اسرائيل ته پس سوف طالبون ضرورت تاسو وشي په انجام د خپل عمل باندې عاقبته ما فعلوا وهذا وعيد ساق بذلك الاجمالي للتحويل اجمالا وضاحت وکړو تفصیل ونشر تفصیل سره لو قطعنا يديكم قد بكم لاسن استاسو وارجلكم من خلاف الدل بدل ادل بدل وكنا يو طرف ناسو دبل غالي من كل جانب عضوان مغاير اخر كاليد من جانب والجار ورجل من اخر مختلف ثم لأصلبنكم بأبنظانكم اجمعين كل برد تفضيحا لكم وتنكيلا لامثالكم تاسو شرموم او خلق السزاگان ورکوم پدې پوښوي او سولې چې وته ویل شي ځوان بنک وشدوا على خشبه قالوا ویلغي انا الى ربنا منقلبون خپل رب ترواني نجرت ترواني نسپروانا الى رحمته سبحانه والثواب عائدنا كذا كان دوکلو فيا حبذا سخبوش تنقل كي ابن ابي حاتم سحروج خرجتن خپل کورونه بیا منتل په جنت ویل درس او بیا نقل کړي ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعات الاسباب والموت واحد كفتر ما نشر بل بغما مړکې اسباب متعدد دي مرخو یو دي بل الله دعوه الى بيان يوم الدين نمزي وعند الله تتم الخصوم هغه فیصله کوون کې د ورځ الدين روانيو او د الله په ایمان با خصوم جمع وما تنقم منا بد نغني فمنکه وما نقلوا منهم بد نغني مگر ایمان خو بد نه دی نو څنګه بد غني داغه متصوي مدح شبيه بالصم مدح شبيه بالصم ولا عيب فيهم غير ان سوقهم فلول بهن من قراء الكتاب اس کمه په دې پلان کو قوم کې نشته یو کمه شته د دشمن په هر باندې توې کندو شي د دشمن په هر باندې د فوجان په هر باندې توې کندو کې دا کمه ده دا په فساد نه دا کمال دی پټ باندې کوئی اس کمه نشته مگر که خوبه ته کمه وي نو کمه ده که ایمان چې کمه وي نو دا کمه شته مطلب باندې پوښي مبالغه ده په دې پلان کې څه کې هیڅ کمه نشته مگر خاصه ځواني دا کمه عالم دا کمه خصخي دي کمه خنر دي مطلب دا شي چې په دې کې اس کمه شي مگر خوبه ته کمه وي نو کمه دي دې ته سوې مدح شبيه بسم چې الا دي ویله الک څه کمه غشتي او چې بیا او بس او کمه نه څه مطلب شو ظاهر کې مدح دا په واقعاتو کې او مشابه د زم سره ده نو دې کې انتها ته اشاره ده چې اس کمه نشتی مگر که ایمان ته کمه وي نو دا کمه ده نو څنګه ایمان کو کمه ده مدح شبيه وذلك اصل فاخري واحزن واعظم المحاسن السناء ورضا مصدر دا کده شو بد نگره په مون ایماندار کې مگر دا چې ایمان په خپل رب باندې متراغلي لما جاءتنا آیت نمبر 6 ته ورسېد ربنا افرغ علينا يا الله توي كفو صبر افراغ وبو ولته وي دا به مشابه دا صبر بچا سره د وبو سره ډیر صبر راول ډیر صبر لکه څنګه شوبو استعاره وکړي مکنیه صبر په پټ مشابه کې د چا سره د وبو سره او بیا بل لوازم د مشببه د وبو سره کوم لوازم افراغ ثابت پکې لاول تکنیه شي بیا بتخیلیه شي یا الله مو ثابت قدم کې وتوفنا مسلمين الوفات مننا ثابت قدم په اسلام کې زنه چې وایي د وایي کو پټنه کې واچول شي وقال ملأ من قوم فرعون ویل جاګه د قوم فرعون مشران د قوم فرعون اتر موسی فرعون موسی پرې دی وقومه یوسف کله په دې ځمکه د مصر کې فساد کوي مراد فساد نه دین او دنیوي دواړه دینم خرابې زمونږه او دنیا مشلل نه اخلي په دې پوښي يفسد الناس بدعوتهم الى دين والخروج عليك ويذرك بريتال والهتك استا معبودانهم بريدي
اوس اعتراض د خو انا ربکم الاعلى دی زما معبودان کوم دي نو چاوي و الہاتک یو کړه و الہاتک ستا عبادت اسو کو نه د معبودانو په دې وخت کې کبيار دي کتل مولانا مودودي تفهیم القرآن مطالعه کوا دي خلکو به دستور سمو عبادت هم کو او د غواګان هم کو اي معبوداتک یوانو کان عبد الكواكب في الهته او د غنج انه المري ورب العالم السفلى مطلقا ورب الانسان وعن السوي فرعون كان يتخذ القوم اصناما ويدي عبادت کو ضرب ولا دام پکوا ويقول بالمصدر الهك او سوق عليه اسم للشمس وكان يعبدها ودلته لکی چې اقرب على الخدای نه مانو كان دهرين كريستاني يولي ما ودلکلی وياتي خلاف ذلك بهم راشي على صفحي التايس تاشي دلته پانوال وهذا ان صح يدل ان الرجل لم يكن دهريا في اللسان كما قال بعض خوي خنو دلته راولي پاټای صفوان او زمان د قرایدا او چونکه لقد علمت ما انزل هؤلاء لرب السماوات تپدی پوری قسم دے قال فرعون زورا لکی آمنتم به داخل شو داغین پس بیاوائی قال سنقتل ابلاهم زامن بے وجنم ونستحی نسام جندے بساتم جینا کئی دار نساب جینا کئی شی تعبیر تفضنانو سر شو پا اعتبار آئندہ سر خزی بدی جوڑی مقصد پکے مشمان اندی خزی او دام ورشم طلب د حیا بکوما عورتنا د زنانه او شاطره په مخ بګورما چې حامله ده او کنده چې پکم ویل شو وإنا فوقهم قاهرون امن لپاس پرې زور وای د دې پروا نه ساتي دي بسو کې هیڅ نشي کولای قال موسی لقومه موسی سلام قوم ته استعینوا بالله تاسو مده حاضر کې فالله مل واسبروا او په دې صبر کوي دا غلطي بوای او ان الارض طول زمکه د الله ده او ان الاذان زمکه د مصر د الله د کلاف په ذات شي ایور شوا من شاء په میراث کې وکړي چې الله رشي د بندگان نه او انجام د چاره د متقینانو دی دا پکې یاد وخه چې اسلامي پیغمبران ګور زمکه قبضه کوي ان الارض لله یوسع من شاء د زمکه کار پکې وطن اخلي وای او وطن بل پیغمبران ګور مطلب نه ملي یو کړي د الارض نبی کریم سلام یو کان وه بسره چوتشو وې د صنعا بنګې نیولې دي بیا وه د مدائن بنګې نیولې دي بیا کړو وې د رومیانو بنګلې نیولې دي د قیصر بنګلې نیولې دي سری بنګلې نیولې دي سپین نیولې دي د صنعا نیولې دا به زما د امت په قبضه کې راځي په دې پوښي او ما ته اوس وحی شوی دا چې خزائن د زمکه ټول مال تا کړی شي دا حدیثونه دي چې سره مطالعه نه کوي د خپل وایي چې بس د پیغمبر کار خدای چې بس جمعه کې کینه دعاګانې کوه او قیامت وار دنیا کې هیڅ نشته نه پوښي دا ټول د پرشته ښا دنیا پکشته اخر پکشته یرزو من یشاء او رسول کې چې الله رشي او انجام ګره ښه انجام بشاري والعاقبته ښه انجام بشاري تفاضل قالوا اوزينا اغيوي القوم موسى مقرر كشر ترابل فرعون فخالق انتراغله کله رسول شوی نبی هغه مخکې ما شومان به وجل چې الک پیدا نشي چې هغه د بني اسرائیل برا پیدا کیږي او د حکومت غلي ولین بعد ما جتنا پستان ترال چې پیغمبر چې اوس بیا وجل کوي سو کوئی دا دمکی ورکول دا زړه دی اسو کوئی دا پس دا غیله معنی موږ غلامان جو کړی دام کوي لشه قال عسى ربكم من يزيد ربساس ايهلك عدوكم دشمن دل تباکی ويستخلفكم تاسو خلیفگان کی پی الارض پا دے زمکہ کی فانظر غولبا کیف تعمل ساس بسکوي په دې وخت کې مدارکو کشاف ګوره وې یو زمانہ چې منصور ناس ته ابو جعفر منصور عمرو بن عبید بن المش ورڅنګه ډوړې کول راوړي کوټي خو ډوړې نشته د قوی
غریب سره دی اوس عمرو بن عبيد توي عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم بالارض فانظر كيف تعملون دا روانه استاذ حکومت پر راشي او الله بیا تاسو ته ګوري تاسو کوي نو بیا وشو عبد الملك بن مروان لا سودا زمان ختم شو ټول مروان حمار ختم شو دا غل مست ابراهيم او ابراهيم ابو العباس او ابو العباس ابو جعفر منصور بیا حکومت شکل کالو کړو دا کې دي شي اسی مطلب پکې دا عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا آل فرعون داوس اغا مبادئ هلاك دي چې فرعون هلاك کېدو داغي بنیادونه د کوم ځنا لاول دا بیا دا بیا دا بیا دا خام تباکړي اغلیون کار قران فرعون ان مراد اتباع مخکې ویلو آل اضافه کې دي شاته مذکر ته کې دي شي عزت من ته کې دي شي مراد ته نسویت اتباع ته ویل شي او الف پس بسین فقحت سالو باندې سنين د سنې جمعه قحط راغ ورقص من الثمرات او کمی د میوه دلته وی چې الله ولي رب السنين وڅو هرو شي او دا چار پایان هم ختم شو حتی چې وڅو د مصر راغول شي فرعون ته وکټوي په دې علم نو ته د مصر آباد کنه ای سبب برش چې راوتل ځان ته وي سړي وکړو سبب برش ته تاکسته هغه یو کسي سبب ورته درو دی وی شپه لا پورته شو لمبل وای مستلا یو میترا دا وړی یو دا وستو راوت دې پیزارا حتی جرانوی تا دې منځ کې یا الله ته کوېږي زما طاقت اللهم انك تعلم اني اعلم انك تقدر على ان تملا دي مصر ماء زپدي پوهه کپدي پوهه الله چې زپدي پوهه دې طاقت لري چې دې مصر ډک کېدو نو ډک کنه فما علم الله خير ما دو خشاش فخرجا ونيل رواسو دك دو بن متران الله هو الخلاقت لعلهم يذكرون دي لفارت نستقبل فإذا جاءتهم حسن بك لجلا وزيد بك حالت خسب بطوي رخاء والطوي قال ما هذه من بعد من دفار دي حق دار من غير وإن تصيبهم سيئة الورس بالحالة زيقة وجذب أو جذب ومرض وعقوبة بلا يطيروا بطوالي ولا موسى باندې او مرو دا موسی عليه السلام پیراغه زموږ دي کلی کې بس دا مرزونه دي او آفتونه دي او قحطونه دي دا خود ده نه تطير پیژنې بدفالي تطير اصل کې مرغان الوزول او عربو دا عادتو چې پلاره بتلو کار بکی کنه مارغه به د شکانه او څه گزار دي لکه دا سلا سو کار نه کیږي د لاس نه بار شو کدا سلا سو کار کیږي مرغان الوزول محاصل بدفالي نسي فموسى أخباركم زجرت الغافر الشمال فإيكم هواك الذي تغار يصيب اجتنابها طائر باختم ويلش على خبرش إنما طائرهم بيشك مرغان دي فنزد الله دي لابد ترجمة بختون دي بدفاري دي فنزد الله تأخذ الله لا تكون إلا عند الله أي من قبله وحكمه لكن السلف نقوي نسبة بلتك وقالوا لدي مهما تأتنا سچراجو کې موږ په دې باندې مهما کلمه د مهما څو پکې بیا بحثونه چې په دې بحث کړي سچ موږ تراتل کېته اسمي شرط من آیت مخد قدرت یو معجزه او دیتا سیویلې آیت ورته خندا پوری کوي لتسحرنا چې تمون په واړی مسور کې په دې پوښي مهما تأتنا به نو انت به مذکر کرو لفظ تغورم په واقعات کې مؤنث نه تصحر بها شو من پاغي ایمان راوړي ولکه پاغي منم طوفان ما طابهم وشیا ما کړم بهرس باران راغی او سخت باران چا پکې وړي دي چا پکې مرغه والجراد ملخان او لجرده مع زمکا خالقی والقمرة من وتصفقيهم سوس والتويلي سوكو دا سوس اسوكو يوارم لخان دي والزفار عشان دخان والدم وبيني هات السكيبي التوائي روايات موسى عليه السلام فرعون قوم عنار توائفو يا ربا فرعون وتكبر في بزمكي او قوم ذاك وعدماتك اے ربا ویني سکنه په حکومت باندې دا غیر پر عذاب کې نو قوم پر نصيحت شي او دا آینده پر سبق شي الله ولې د باران اتور دی
سخت تیار کی طاقت دیو سړي د کور راوځي دل شي وو په کور کې حتی چې دې په ولار دي تراقی پوری دې پورې ولار دي دا به سره کوته لسی یو سات کې او کور گاونډیان دي وو بهيږي پزمک کې وفاض الماء على ارضهم ورکه دا په دې ودرې بند خلک فصل نو خربنا او دا مور دی د هفته در هفته پورې وې نساء دعا وکړم د پاله خپلنا چې الله لري ایمان راوړو او اسرائیل دی دعا وکړه لری شو نو چې لری شو نو غیاړي درغونه شو لا دوه شی ونه الکه دا وبو نه نعمتو ایمان راوړو الله ولې په مدخان پس نو دخول میو پړي دروازې پړي چتونی پړي جامي پړي سامان حتی کلا مسامع حديدي د وصل میخونی پړي په دروازو بني اسرائیل ته نو سانشتي شرع کړي شورت موسی ته بیا خبر وکړه لکه څنګه داوود موسی علیه السلام صحرا ته اشاره کوم سامان مشرق او مغرب ته مدخان لاړ سو په حواله الله دراب کې واچو ایمان راړو نو الله په دې باندې سپګي ولېږي چې پاتې او غسبو وپړ حتی چې سړي په جامو کې بدل نه کېده پوسټ کې چپوي اشیراده چې تعاب غري د خلبې د سپګو نه کښو وایي موسی قبط بالسوس دا چې موږ ته وایو سپګي نو سړي درنګستو لس ګوډیا ځان دیتا چې واپس وکړته درې ګوډي به ورو او دا حواجب روزي ولا خړلې دستر ګل عزیز نه خړلې باقي وختو پوسټ کې لکه نه کوي راوړي خو نه بلکې را بیا مسافر بیا ته وجسو قالوا تتحقق الآن أنك صاحب ولد الله قل مدينة خان نبات شند خان كونه ودكشو مودان دكشو سامان دكشو ولوخ دكشو یو صریب ولوخ نوچتاو مگر پاکی با لیکن وزفادی چند خان یو صریب بناستو دا چند خان بید ماری پورست چه اراده کئی نمولخ دا شندخ بخلی تکو بیت رسوی فدی پوسی پکاتو کی با توبون اول کوستوی لغرا دکڑی ورو ورمکو یو سره په سم لاستو په پاسه پیډې راکړو شو کان شو طاقت بل چې وایي دې څه افاده اراده کوي چې خلا کړی دې به مخکې شو چې ور دې عقل هغه به پیدا کړي دې په ځادو الله تعالی ورته الله موسی سره وعده او دعا کړ الله په لري کړو وعده بیا ما کړل الله وی راولې کړی نو ټول نیل در وی تمن عبادت تازه بشوي او په باندې ټول وی فرعون جمع کړ قبطیان اسرائیل په یو کې جمع کړو د اسرائیل طرف ته وسو وبوي د قبطر توینا منګي له وو څه چې وګورئ چې قبطي بربوینه د اسرائیل بربو حتی چې خطبه د فرعون د قبيله انا اخذ بالسالفه ته چې وبرکه هغه وو واچو لري هغه نه بیا ته نه جوړه حتی چې خلک به وي چې په دې اداو په دې خلک واچو په دې خپل خلک زما دې خلک بیا واچو دا په خلک به وګورئ د خپل بیا وی والله اعلم دا روایت پیشو قران وایي دا پرشته څنګه تفصیل دی واځي طوفان پراغه مرګونه طوفان پراغه وو مولخان سپګي چندخان وینه آیات نخي د قدرت مفصلات انسان لزان یا ورغلا زمانه پس بل رغلا زمانه پس مفصل ځان یا مفصلات مبینات واضحه چې شک شوبه پکې نه ولا شفاعت انها الهه الهی دا جادو نه ده منتر دوار خبر کړي شي فاستكبروا تقبلوا قد قوم الكفر ولما وقع عليهم رجل قال شراغ طريق من عذاب قال يا موسى الله اے موسى دعا وكتم نفارا بما عهد عندك فوجد هغه چې الله سره وعده بعهده ما مصدر بعهده عندك فعهدك فالضمير ابو داود سي بعهده عندك ده الله تعالی وعده پیغمبر کړي ده هغه په وجه باندې نو ما مصدر شوا او پیغمبر ته الله وعده ویل شو پیغمبر کړي یا بالذي ما مصدر يكوم ما موصولك بالذي فوجد هغه الله وعده کړي کدا خلق ایمان راوړي نو عذاب وشکیږي نو په دې له حساب نو په دې وخت ما تاسو یو ځل خبره کړو په دې شرګه کې یو عالم ناغوی پیغمبران ګوره دا کول شي دا سبب وایي کنه دا ګوره لا ان کشفت قسم دې کتا عذاب لري کو د چینه چې باندې نیولې کشفت اسناد ونشو او قال لري دا لري کوي نو سره مخکې ورستنو ګوري یو بس دقه بوي یا موسی ادعو لنا ربک دعا وکړه دا کار دې په خپل کې دعا ولیکي فلما کشفنا من لرك الله فلما کشفه بارك موسی دې څنګه نه وکنه نو سره خبر نه
او مکه ته چې معجزه انما الآیات عند الله دي وشوي دی وطن کې یو زمانه ته رشیرا زرشم ویل اسلام کو کفرو په دې نه ما چاوی عالمو دمازو غړی په جامعات اسلامیه د کوی کې تقریر کاو د ویلو مجمع کې او سی ویلې انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا ذا الله رسول يم دا سره وکنه مو لاهب لك تبخم مریم علیہ السلام غلاما زکیا لک د تبخم الک سوق ور کوي جبريل ور کوي الک سوق ور کوي جبريل نو دا مولیان خلقی چاہتا سنوی نو غول خری او خلق وخلق ناستی او چې کله سره کتابونه ګوري نو مخکې سره پوي کنه په مجاز کې بس قرینه او علاقه وی لابد للمجاز د علاقه او د قرینه پکاري کنه سبوي نو یا موسی قدلنا دعا ته وکا نو چې کار دی کې موسی دعا ته موسی کا وکا او بیا الله مون لري کړو د شي ولوي چې موسی لري کړو نو سره مطالعه نه کوي او تاسو ذکرو چې خالق كل شيء الله دی او هغه سوي استخلق من الطين موسی عيسى خالق نه استخلق موسی خلق معنا شکل جوړول ځان له شی دی د نشنه پښته کول ځان له شی د خلق معنا نقشې جوړول نو دا ټول د شان دی او څنګه د سیمګانو ښا خپویدل او نه پویدل خپویدل او نه پویدل نو شرک نو څه ګور د شرک څه ته وایي متقد شرک ویل شي او دوی وطن شرک روانو او ذات روانو زمون بس په هر کلی کې زما کړي لري اوس خو به درشي مون په کلی کې چې به سبق نشويله التا حفیظ بابا له بلاو زنین ته بیا څه تاسو کړی زه تقریبا د شي د 12 او 13 کال په عمر کې ما 13 دی 12 دی ما نو سم دي هدایت النحو زما استاد اغره ټول خبرې خو دي مونږ خو الله پاک احسان وکړو دومره دا غلو خود دې وطن کې دا سیوخه زمکري یو قبر شیرو بابا وته موږ شیرې بابا نو هغه ته بل خلک ته به نیولو کان به وتار په شیړه کې التطلو سواري پر بزور کو دې بوته پروت د لري روزي دا څه به بدرې کوي سبق بچانو ته بس بابا له بتلو د په هر کلی کې اګوره ذکر ګور هغه بابا ته ګوره بیا هغه بابا ته ګوره زنګین چاپیر بابا نه دا کله محمود دا دی وایي دا ټول الله احسان وکړو بیا هغه کوم مقلان شتریخه او دې مليانه مدق خبره کولې دا کار ټول دي دا دوی کا الله ولا برخه وندان دي تاسو نه برخه وندې کنه موږ مو د برخه وندې څنګه برخه وندې هر سره د برخه وندې چې کوم وخت د مور په غیټه کې نه پرشتہ راشي نو الله ته پوښتنه کړی چې الله څو سره کوي بدبخت دې کني کې بخ فمر رزق فمل اجر برخه سره رزق الحظ برخه سمره سبق نیټه سمره بدبخت دې کړي وخت دې دا ټول مصدق برخه راغو شو دې قران ته ګوره اے موسی سوال وکړه او ته الله ربک بما اذا انك فوجد وعدي الله تعالى لئن كشفت کتال وکړو یعنی مجازا من بتاومنو وبريقو تاتا بن اسرائيل اقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت فلما كشفنا عنهم رزو هر کله چې موږ دایو تکلیف الى جميع نحتهم بالغوه يرسم اذا هم ينقصون ناغن دي وعده ما کوي دغه مناسب سره یو امیس الناس نو هغه امیس ورته ویلي دي ته دا کار کوي نو زه आवाज وکړم چې پیر په بدل وګدر کې کنه کاکا سي وګدر کې هغه سوي دا مناسب ته الله دا आवाज وکړي چې الله درو وګدر کې کنه پوهیږي په خبره هغه امیس ورته سوي وی الله دا وګد الله دی د دې کوو د دې سینو بو دا ټول الله دی دا لا صدلا را کړی دا خپل الله را کړی دا نو ماته په دې خلاص کا او په دې لاسونو پسې په دې خپل پسې ز او په دې راځه راخلا نو دې نور خلق ته دا غیر کوي نو څنګه در کوي لاس الله درکړو خپل الله درکړي او الله دې روح هم ذکر دي هغه خو ذکر غواړي خو تحصیل حاصل دی د بل نه څنګه غواړي په سب دنیا دی غواړي نو مې بیا په بویتا امی سے مناسب چوش دغه وطن خلق دې تاسو دا مطالعه وکړي ناشنا خبرې مغاوري
وطن تلاری کلو تلاری السبت مانوش فانتقمنا منهم منتی بدر واغستو فاردنا انتقام منهم ارادم دا بدر واغستو فاغرقناهم غالقم کرو فی الیم پدریاب کی دلتوی ابن عباس دی وقال ما كان ملحا ضعافا تكفي انه الكبير العز الماء ولا يكسره مضافه دي دوار دوی ترحوب وتهموی فوقوتهموی او دا دیوی تکذیب ادایتون زمنا او دیو داغین بے خبر و اورسنا القوم فمیراث کو من قوم لها الذين كانوا مسرفون چاہی کمزور نشو زامن بیارا لیتو او غلامان ترشو مشارق الارض و مغاربها دزمکی دا مصر مشرق او دزمکی دا مصر مغرب یا دا مصر پر شامو آیا دوارو آیا او توریز مانا سلا سوک ویدی در نشیوی پر مسئلہ کی اختلاف تے سوک ویدی در نشیوی قطع دوئی حسن ویدی در نشیوی لیکن در نشیوی خجور شو اکنین مانا طاقتی ومعنا توریز انه لدخلوها الخلقنا مع موسى ادخالها تحت ملكهم وعدم وجود ایمان لهم یا خدا دی فقط ذکر آلا و دی پا کیوسی یا دا چه طاقت اشتیک موسیگی نو یا دا اولاد تمکین شتوی التي باركنا فيها رزمكة متاكي بركات شن بالخصب فأباري وسعة رزقي او بذلك او بیا او بکونا دا پیغمبران لوسیر برکت دنیوی پا کم شتوی برکت اخرین پا کشتوی ابادیم شتوی پراکیم شتوی دا پیغمبران علیهم السلام دا مسکن هم دے دا دولی پا کشتوی بیا راجی مراد کن شام دے پا شام کی بیا صفتنو شروع شوا اصلو کی غیبتو نکل وتمت کلمت ربکا پورا شوینا ربستا الحسنا کم وینا چاگا خوائنا وعدد اللہ بالمدد والتمکین ودا قرارے غمق کی خبرہ عصا ربکم ان یخلق عدوکم بما صبروا فوز آغیم اجی صبر کرے تکلیفونی برداشت فرعوننا وغیرہ ودمرنا حلاک منگا خربنا وحلکنا ما کان اسماء فرعون قوموا اغجب قول فرعون وقومنا يصنعون ما كان صنع فرعون وقومه كريم مازیوا خو يصنعو گویا کې داسې کارونه دي تاسو تازه کوو په دې پوښي چې دا څنګه ناشتا غو صورت ته چې گویا کې ستا په مخ کې کوي وما كان يعيشون هكذا باغونه جوړول باغونه من الجنات یا باري به څه ولې آبادی ودنګي رنګي کوي دا ټول خبرداري غاړي وقد ذكر غير واحد غالب په زمانه موسی کې دا قسم معجزې ولراغلي نو دا غي وجداوا چې په دغه زمانه کې سحر غالب وو دا پشان د سحر د زمانه عیسی کې طب غالب وو نو دا امراض علاج شو چې هغه د معجزې نو پس حتی پیغمبر خدا په زمانه کې د دې وجینا دلته د قران معجز وجاوزنا بني اسرائيل البحر تیرکم بني اسرائيل په دریاب باندې دا شروع دوی بعد انتهای قصه فرعون په قصه بني اسرائيل او دوی چې ورستو د پیغمبرانو علیهم السلام نو ذکر هغه به ذکر کوي مقصد دا دی يهوديان خبرې کوي پیغمبر خدا تسلی ورکوي چې ستا خلاف د مدینه يهوديان سکري د دې مشران هم دا کوي او دریاب مراد اکثر علماء دریای قلزم دی مجبور بیان وای انه لمصر وهو كما في البحر خطأ داخل نیل نره قلزم تاوی بولی نیل خوب بولی فاتو راغلو على قوم بيقوم ماندي دلخمنا يعقبون الاسنام لهم شيلكشان بخل بطان يواظبون على عبادها ويلازمونها ابن جروي دا نقشوي دا غواغان و تنبو او دا دا عباد تجهزن دا پارا اسوك پا حقیقت کی غواغانی قالوا يلي يا موسى اے موسى اجعل لنا الها زمن دا پارا من وعود پیدا کا مثال نعبدو لك ددی آلہ اشتري قال انكم قوم تفلون تاسو یو قوم یې بے علم نه پوهی یوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حنین روان دي او کفار ولا هغه ته توریزم نکړي دي یا رسول الله موږ لم یو دسی ولا پیدا کا چې هغه تم خپل توریزم دو دې دې خبرې وکړي لکه ول اسرائیل چې ان جلنا اعلان کوي عليها ان تشبهوا بالكفار صحنه ان هؤلاء متبر بعض د بوتانو عبارت کې دا متبر دي مهلك دي مدمر مهلك كما قال ابن عباس او فاعل سره ما هو ان هؤلاء اسم شو او متبر دا شی پر شو
اما هم فيه طائر شو دا کسان حالات دی هغه چې پکې دي هغه څه دي کم دي وباطل ظاهر دی ورادون کړي ما كان يعملون هغه کی عمل کوي دا بدنام مجدد خبره کوم محمد ابن عبد الوهاب چول نغیمانی مولانا مسعود عالم نجوی کتاب کرده بدنام مجدد بدنام مصلح ما سره داغی دو نسخه شته بہت تدبیر و ادارو استاد چو محمد حیات سندی خلق براتلو دا پیغمبر خدا مزار نبا توافونو غلافونو کولولو سو استاد کا پوچھ کے دا خلق سنگ دیجی ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان داغه پس بیا محمد عبد الوهاب دا شروع کو تحریک او بیا تصدیق سروان یو خان تبیلی یو نواب تبیلی بلتا یو سردار تا بلتا زمان رست بکوي شان نکولی بلکې یو سری وعده کړو بیا ونکړه دا سعود چې ورته ویل شي د دیني کو سعود هغه یې زبده نو مذهبي مرتبه ایته ملاو شي اوس چې التس مذهبین د محمد عبد الوهاب نسل ته ملاوي یا دای په مشوره او حکومت چې نو دا پهت او دای خالد او پلان کو ته ملاوي بعد تر دې دای په خبرو کړه ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل اگر چې احناف ندي شوا محنابلة دي امون احناف خبره خو دې پرو وره پاقایل کې خدام سره نه پاقایل کې خدام یو شان او بار تغییر او کې دې شي چې هغه غلطي شي دا خبره چې کوم اصلاحات کړي دي ډېر خسته اصلاحات کړي دي د بدعات رسومات او اعتقادیات ډېر خسته اصلاحات شوي دي او بار تغییر وطن کې خلک بیا بموي کنه قال غير الله يبيكم اله ایا استاد لپاره غیر د الله طلب کوم اله چې بل لري راکم او حال چې تاسو ورکړي په ټول مخلوق باندې په خپل معنا کې یا په او یاد کې یذکرو تاسو ما بس کوئ نه دې نه چې بچ الله تاسو د حال د فرعون